بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة کی اولنی آیات کې پنځو طریقو سره ترغیب و مضامینو د صورت ته چې د عظیم صورت ته بیا الله پاک ځان ته نسبت کوي چې ما نازل کړي احکام فرض دي دریم سلورم پدې کې آیات بینات دي او پنځم دې کې تذکر دې نصیحت ته دویم آیات کې اولنې حکم الله پاک بیانې چې بدعمله سړی زناکار سړی او زناکاره ښځه وی وهئ چې شادي شده نی 100 کروڑې سزا ورکړئ نرمي ورسره مه کوئ سزا ولا داسې سزا ورکړئ چې د هر چا په مخ کې خلق ته عبرت واخلي بیا څوک داسې کار نه کوي د زناکارو دپاره بدعملو دپاره په شریعت کې د ټولو نه سخته سزا ده سخته سزا داسې ده که غیر شادي شدی نو سل جلده 100 کوړې سزا او که شادي شدی نو تر هغې پورې په ګټو ویشتل چې په ګټو کې مړه شي دا سخته سزا ولې ده بیا ورسره شرمولم دي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين د هغې وجه دا ده چې دوی معاشره ورانوي معاشره څه ته وایي چې ګوره معاشره چې جوړېږي د واده نه جوړېږي چې دو کسانو شادي وشي واده نو دا خو زوجین شو ښځه خاوند شو زوج زوجه شو میا بیوی شو خاندانونه ورسره یو شي یو طرف نه مساهرت رشته جوړه شي د بل طرف نه مساهرت بیا چې د دې واده د وجې نه ده ویزرعوکم فیه په دې واده سره الله پاک ستاسو نسل زیاتی یکسرکم فیه په دې جال سره په دې زوجیت سره نو چې واده نه وروسته بچی وشي نو دا مور او پلار شو بیا دواړو طرفو ته نیا نیکه شو څوک ماما شو څوک تره شو څوک ترور شوه څوک خاله شوه نو د دې ټولو یو بل سره ربط راغی دې ته معاشره وایي
زموږ محتمم صاحب چې وایي ښځې بلې ښځې نه یعنې تپوس وکړو چې لښکر څه ته وایي ستا خاوند زما خاوند دې خاوند چې یو ځای شي لښکر وي دا معاشره ده او دا معاشره په زنا سره ورانېږي ځکه زنا کې زاني مزنیه د یو بل څه حقوق نه برداشت کوي او یا به بچی نه راوړي او که راوړي نو د هغې به د ساتلو څوک نه وي موندلی به بیا موندلی نو د موندلي د تربیت څوک نه وي دې وجې نه په شریعت کې په ولد زنا پسې مونځ نه کېږي ولد زنا پسې مونځ نه کېږي مکروه دی مکروه ځکه دی چې تربیت یې څوک نشته نو په معاشره کې چې دا موندلي زیات شي نو خپله څه شرم یې نه وي نو د بل په شرم پسې ګرځي د تربیت یې څوک نه وي معاشره ورانه شي نو دې وجې نه دوی له په دې کار باندې سخته پابندي ده چې معاشره جوړه پاتې شي خرابېږي نه چې معاشره جوړه یې خرابېږي نه دا معاشره کم په اسلامي ملکونو کې چې دا کم یو بل سره مینه محبت دي او کمی رشتې دي او یو بل باندې خفه کېدل دي دا په یورپي ملکونو کې دا نشته یورپي ملکونو کې دا نشته ځکه هلته خو د نسب پته نه لګي پلار نه دی معلوم او یو موري چې ته براینام پلار ومي نو هغه یو بل سره ربط او تعلق نه وي دویمه وجه دا د دې وجې نه شریعت کې دا واحد حد دی چې د دې شاهد تم سزا ملويږي قاذف ته چې ګوره چا باندې تهمت ولګو د چا په ښځه تهمت ولګو نو یا خو به ثابتوي څلورو ګواهانو سره نو چې ثابت کو ښځې ته به سزا ملو شي او که ثابت نه کو نو الټا دې قاذف ته به سزا ملويږي نو قاذف ته سزا ملاویږي دی وجه نه چې څوک دا تهمت نه لګي یا به څلور ګواهانی عیني ګواه او که ګواهان چا سره نه نو بیا به دنه را خبره ځان سره ساتي اگر کله پړسیږي خدا به ساتلی ځان سره دا به نخ کار کوي ولې ځکه دې سره معاشره ورانېږي معاشره داسې ورانېږي چې د چا په ښځه باندې تهمت ولګېد نو کاغه هزار بار بیا ځان صفای خپل ثابته کی هو چې خاون کې غیرت دی نو هغه سره بیا غ زوړ تعلق نشي ساتلی یو خو بعضې خلک داسي پښتو متل د پلانکي سړي د بد لیواډو کې خوړلی د بد لیواډو کې چې خوړلی نو ښځه باندې تهمت نه هر څه پې ثابت شي بیا مو یاره ما ته پاکه ده وایي ما ته پاکه ده نو هغې باندې به ښه هر څه به ثابت شوي به سره به ارامبړ بچی هم برآمد شوي هسې ورپسې بیا هم ګرځوي ما ته پاکه ده نو ده ته پاک کوي بیا یو چې چا کې غیرت وي نو هغه بیا دا نه برداشت کوي نو دا تهمت لګونکې معاشره ورانوي نو چې دا ورانوي نو په دلم که ثبوت ورسره یې صحیح ده که ثبوت ورسره نه نو بیا به غږ نه کوي بیا به خاموش شي ځکه ګواهۍ کې د حدودو په ګواهۍ کې په دې کې دوه خبرې دي پکې یا ستر دی او یا اخلاء د عالم د فساد نه یعنی یا خو په دې باندې ستره چې من ستره مسلمان ستره الله یوم القیامه مسلمان باندې چې پرده واچوله مسلمان صاحب ورته ښکاره شو د پرده واچوله الله پاک په قیامت کې د باندې پرده واچي د دې عیبونه به الله پاک پټ کړي او یا دې دپاره چې معاشره کې دا حالات خراب دي ماحول ګنده دی نو دې دپاره بیا ګواهي ده چې ګواهي وکړي او هغه بد عمله خلکو ته سزا میلاو شي دا سزا د وجې نه به آینده خلک عبرت ونیسي معاشره به پاکه شي د دې وجې نه شریعت کې دا مسله هم ده چې په تقادم سره حد ساقطیږي تقادم دا مقصد
چې یو کار شوی دی میاشت مخکې 2 میاشتې مخکې او ګواهان اوس 2 میاشتې وروسته راځي او ګواهي کوي چې دا پلانکي وخت کې دا کار شوی موږ ورته حاضر وو نو دې باندې حد نه ثابتېږي ځکه اوس پورې 2 میاشتې مخکې تاسو ته څه رکاوټ تاسو اوس پورې ګواهي ولې نه کوله که ستاسو مقصد پرده اچولو نو اوس د دشمني راله څه خبره پېښه شوه تاسو زړه خبر راویسته نو بیا هم ګواهان متهم دي او که ستاسو مقصد اخلاء د عالم و د فساد نه نو اوسه پورې تاسو چې څه کول په دې تاخیر باندې تاسو مجرمان یې نو په تقادم سره حدود ساقطېږي کوم چې حدود الله دي البته هغه چې کوم حق العبد یا نه ساقطېږي ځکه هغې کې دعوه شرط دی به اوسه پورې دعوه نه وشي ما ځکه ګواهي نه ده کړې دویمه وجه دا ده چې چا باندې تهمت لګول د چا کور ته وړېدل دا مرادف د قتل سره د چا کور ته وړېدل مرادف ته د قتل سره نو د دې د وجې نه شریعت کې سخته سزا کیف وه درېیمه دا چې ټول فسادات دې نه جوړېږي څومره فسادات چې د دې سر چې ولټې نو هغه دا د نساو مسئله د زنانو مسئله څومره دشمنۍ شي غټې غټې دشمنۍ د کلونو نسلونه پکې واوړي نسلونه تباه شي سر چې د هغې اخري سر لټې نو دا بس زمون کور ته په بد نظر کتلي وه زنانه ته شیشه پړقولې وه او دا زنانه ته لاس اچولی او اخري سر یې دا راځي نو دا جل دی د فساداتو د فساداتو جل دی چې څومره مفتي شفیع صاحب هم دا یو ځای کې لیکلي چې څومره فسادات دي د دې سر چې لټې اخري ښځې لځي سر چې لټې اخري ښځې لځي او بل طرف ته چې دا وګورئ چې چا څه کمال حاصل کړی نو د دې اخري سر زنانه به ورسره پکې معاونه وي چې چا څه کمال حاصل کړی چې ګوره ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کړی نو د حضرت هاجرې بیبي د هغې خدمات ورسره دي د هغې قربانیانې ورسره شاملې دي موسی علیه السلام هغه پیغمبري ورته میلاو ده بچ شوی دی نو د مور خور خدمات ورسره دي وقالت لاختي قصي فبصرت بي عن جنوب سورة قصص کې مو ویلي چې د مور او د خور خدمات ورسره دي ځکه ورته مرتبه حاصله شوي د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې وحی راغلی تعبد فی الحرا په حرا کې به عبادت کو نو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خدمات ورسره دي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه د عبادت ته فارغه نه او مطالبې ته کولې نو نبی علیه الصلاة والسلام دومره عبادت کله کولی شو بیا به خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې به په خپله چې نبی علیه الصلاة والسلام به ورځې زیاتې تېرې کړې نو هغې به خپل دغه وخت فراق ډوډۍ به واغسته او حرا ته به رسول غار حرا ته چې اوس هم سړی ځي نو دومره غټ غټ شادوګان دي پکې دومره غټ غټ چې تا سره څه د خوراک څه شی بوتلي داسې حمله په سړي کې واخلي هغه د کیني بیا به تا ته خو ګوري بوتل به کولاو کیسکي به اوس هم دومره غټ غټ شادوګان دي دا لوړی د سابق نه غټ دي مضبوط شادوګان چې هغه وخت کې به دا څنګه علاقه وه چې دا به څنګه علاقه وه او اوس هم چې ورته سړی وخېږي نو په دریو دمو سره خېږي دا څوک عادت نه د غره خو بالکل خطرې نشي ورته غره څوک عادت دي نو دوه درې دمو سره ډېر په زور باندې سړی خېږي د حالانکه اوس یې پوړۍ جوړې کړي چې دې ته به وخت کې څنګه لار ول غار حرا ته زه لاړم داسې مخکې ته واوړېدم سړي ما ته یې ښکته به ورغړم نه دومره عادت یم زه غرونو سره بیا هلته ناست وم ما زه دا ګورم چې دې ته د پخوا زمانې به څه لارې که نه اوس خو دا پوړۍ دې د شا نه راتاو شوي دي اوس خو داسې شا ته لاړ شي واپس به راتاوېږي خو د مکې نه دې ته زړه څه لار شته که نشته زاړه څه آثار څه پاټکي ماټکي څه شی نه معلومېږي هېڅ لار نشته چې دا پته نه لګي چې دې ته به دوی به ختل هغه وخت کې په څه طریقې سره په څه ذریعې سره به دغلته ختل بس په غار حرا کې نور داسې څه
څه سهولیت پکې نشته، خو صرف دا یو سهولیت دی چې د غار مخه بالکل د کعبې سره برابر ده، چې غار حرا کې ودرېږي نور داسې سمست هم نه زمونږ د سمستو په شان چې داسې یو محفوظه سمست او د باران نه داسې، خو دا یو ګډ داسې راغلی یو ګډ داسې راغلی، صرف پکې دغه فایده ده چې دا د کعبې سره بالکل په سید کې ده، او وخت کې به کعبه ښکارېده، کعبه به ښکارېده آبادي نه وه، اوس دا زمزم ټاور ښکاري بالکل مخامخ. نو دا چې د هر چا چې کمال حاصل کړی نو چې شاته ورپسې ولټې نو دې کې د زنانو قرباني ورسره شاملی، قرباني ورسره شاملی، د چا مور دینداری زوی علم له وویستو هغه زوی ښه علم حاصلی، ځکه مور دینداری هغې په عذابوي نه، هغه ورته رکاوټ نه جوړېږي، سهولت ورته کوشش کوي چې د زما زوی ته سهولت حاصل شوی، نو هغه له الله پاک ښه علم هم ورکوي، مور دعاګانې هم ورسره. اوس هم چې څوک کمال حاصلی نو شاته ورپسې په دې کې دغه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم، صفحات من صبر العلماء دا عربی کتاب دی د ابو فتاح د ابو غده عبدالفتاح ابو غده کتاب دی، د دې نه مخکې یو کتاب بل هم لیکلی شوی دی صبر العلماء، نو هغې کې اکثر واقعات چې دي عالم وایي چې زه چې علم لتلم د کور نه پټ لمه نو زما خور خبر شوه، نو هغه خور زما پرې بستره کې خپل کالی ښودي، خپل کالی ښودي، نو ما څومره علم چې مې کړی سفر څومره خرچه چې مې شي دا هغه د خور په کالو باندې د هغې په سونه باندې پوره علم چې ما حاصل کړی د خور په کالو هغه به مې خرڅول، علم مې حاصلو. نو دا دواړو طرفو ته داسې دي، د دې وجې نه عالمان وایي چې د مرد اصلاح د فرد اصلاح، چې د یو سړي اصلاح شوند دا د یو فرد اصلاح ده، او چې د یو زنانه اصلاح شوند دا د خاندان اصلاح ده، چې د یو زنانه اصلاح شوند دا د خاندان اصلاح ده، دې باندې بیا پورا په خاندان کې اصلاح او انقلاب راځي، د خاندان اصلاح ورسره کېږي. نو یو وجه دا شوه چې چونکې د فساد جړ اصل جړ دی نه جوړېږي، د دې وجه نه شریعت په دې باندې سخته سزا مقرر کړه. بله وجه دا ده چې دا سخته سزا ځکه ده چې دته پولې وي مبادي سبعه دا پولې ورته د هغه پولې ماتې کړې او هغه مبادي سبعه باندې خپه کې خوا، نو دله سخته سزا پکار ده چې دومره پولې درته وي هغې ماتې کړې د دې باوجود، نو دله سخته سزا پکار ده، سخته سزا ولا پکار ده. او په خپل په زوجې باندې مؤنث باندې غیرت دا په حیواناتو کې شته، هر حیوان په خپله ښځه باندې غیرت کې خپل چې کوم دغه سره ورسره کومه ماده وي نر ماده چې کوم وي په هغې باندې حیوانات سوا د خنزیر نه، چې خنزیر کې دا غیرت نشته، نو د دې وجې نه خنزیر هغه په معاشره کې نجس العین دی، د هغه د ویښتو نه واخله تر هډوکي پورې هر څه پلیت دي، د دې بېغیرتۍ د وجې نه هغه نجس العین دی. نو کوم انسان چې د خنزیر صفات پکې راشي دی هم نجس العین ګرځي، دا ټول پلیت دي. د وجې نه دا حدیث دی چې د یوز سړي نه مونځ قبلېږي، نه روژه قبلېږي، نه زکات قبلېږي. د یوز پښتو کې ورته موږ دوس وایو، لانکې سړی ډېر دوس دی، غیرت پکې نشته. د دوس سړي حدیث کې دا دی چې د نه روژه قبلېږي، نه حج قبلېږي، نه زکات قبلېږي، چې په کور باندې د غیرت نه وي، خفګان په نه ورځي، ښځه یې چا سره لاړه، دا خو زیات شوي دي د یوز. د هغې اصل وجه دا ده چې مغرب دا کوشش کوي چې په مسلمان باندې موږ د خنزیر اجزا وخورولی، د خنزیر اجزا د دې وجې نه په زیاتو خوراکونو کې کوم د فارن نه د بارمز نه چې کوم پیک فوډ چې راځي د پیک خوراک، نو دا پیک فوډ چې اکثري
په دې کې د خنزیر اجزا اچي د خنزیر اجزا اچي نو اول کې به دا سوچ بار ملکونو چې کوم کمپنیانې دي هغه په دې مکلف دي چې کوم څه شی جوړ کړي نو د هغې د اجزاو تفصیل په هغې باندې ورکوي خامخا په دې باندې هغه د لازمي مکلف شي چې کوم هر شی چې د څه شي نه دا مکونات چې د څه شي نه جوړ شي په انګلیش کې په انټروډکشن نه کې لفظ داسې ورته وایي څه شی د پاسه پې نو دا اجزا یې دا پې لیکلي نو اول کې به چې دوی په هغې باندې خنزیر به پکې ولیکو پرېږده نو بیا به مسلمانانو دا شی نه استعمالو مسلمانان به دا شی نه استعمالو نو بیا د ملټي نیشنل کمپنو والا دا کار وکړو چې د دې خنزیر د اجزاو دپاره خپل کوډونه مقرر کړه د خنزیر د اجزاو دپاره خپل کوډونه مقرر کړه چې دا F1 F2 داسې کوډونه مقرر کړه نو دا F1 F2 وغیره د دې دا کوډونه دي ټول د خنزیر د اجزاو نو هغه د خنزیر اجزا په اکثرو خوراکونو کې د خنزیر اجزا شاملي دا کوم چې قیمتي خوراکونه بار نه راځي او د خنزیر د اجزاو د هغې خصوصیت دا دی چې غیرت ختموي او غیرت ته ایمان ما تاسو ته ویلو چې دا قرآنه دي چې یو ختم شي بل ورسره خود به خود ختمېږي نو دا اوس ګوري سړی خپله لور به په هاسټل کې دیری د هغې به ځان له بیا تعلقات دي فرینډز به وي د هغې به فرینډز دي هغه فرینډ سره کور ته به ورسره هم راشي دا مور او پلار ته هم ښه پته وي کور ته به راشي جنۍ به راشي د هغې فرینډز به ورسره راشي پلار به ورته وایي تاسو کښېنئ رور خور کښېنئ زه تاسو له بازار نه سودا کوم شاپینګ کوم مور به وایي تاسو کښېنئ رور خور ګپ شپ لګوئ زه تاسو له خوراک تیار کوم د چې انتظام د لوکم نو دا غیرت شو دا رور خور چې ناست دي دا غیرت دی ښه ورته تفصیل هم معلومي چې زما د لور څو یاران دي خو یار خو ورته نه وایي خبره بده ده که فرینډز ورته وایي د ګرلز فرینډ یا دا بوای فرینډز دي نو دا بوای فرینډز به ورسره دا غیرت ولې ختم شو دا د خنزیر اجزا خوري ایمان دې ختم شي دی ښځه به ځان له یو سره ولیږي ځان له په خپله بل سره ځي په دې د فاترو کو دې کې چې ګورې دې ټول د اکثر د فاترو کې اوس دا جنکۍ پکې داسې دي که دا د پی ای دفتر ته ځي که د ریلوې دفتر ته ځي او که د بینک ته ورځي په دې بینکونو کې په دې ټولو کې اوس دا بیا د اسلام آباد او د لاهور د دې چې کوم دا پرایویټ دفترې دي فارمونه دي دې کې ټولو کې دا جنکۍ لازمي پکې ناست دي په ډایو کې کلنډر ای په جاز کې هوسټر ای په هسپتال کې سسټر ای نو دا ټول دا شی چې ټولي پکې دا د فحاشۍ د خورولو دپاره زبردست ذریعه ده ول دا خدمت سړی نه شي کولی په گاڑی کې کلنډر ته څه ضرورت دی په ډایو کې د کلنډر څه کاري لري خو صرف راشي دا باندې به پیپسي به تقسیم کې که څوک خفه وي هغه له به دغه ورکړي ټاپي به وله ورکړي نور څه کار خو نشته څه کاري بس صرف هغه دغه کافرو سره د غیر مذهبو سره ځان مشابه کول دي غیر مذهب سره ځان مشابه کول دي نو دا خنزیر نه علاوه په نورو حیواناتو کې غیرت شته نو دینه فساد جوړیږي امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې قصه کړې ده هغه وایي چې د یو راوي قصه ده یو راوي ده هغه وایي زه ناستم په یو ځای کې اوچت ځای و لاندې شادوګانو وایي دې کې څه چې ګورم یو بوډا شادو راغی داسې معمر غوندې او هغه سره چې کوم ماده ده فیمیل نو هغه سره ځوانه دغه شادوګۍ دا بوډا چې راغی نو د حیواناتو خپل خبرې خپل دغه پوهېږي په هغې باندې نو دې شادوګۍ ته دې ته یې د لاسې داسې کیښ ورته شادو خو انسان په شان دغه او دا بوډا پې بوډا چې پرېوتو جو اللهم باسمک وده شو بوډا چې وده شو نو دې شادوګۍ سره مخکې نه بل نر شادو ورسره رابطه وکړه
کانټیکټ ورسره وکړو کانټیکټ نو هغه چې ورسره رابطه وکړه په اشاراتو باندې په اشارې سره دې سره رابطه وکړه چې اشارې سره رابطه وکړه نو دا بوډا خوده دی خوب هم د باودین مولي صاحب په شان زورور نو دې په موږ سره لاس سره وویسته لاندې دا بس سړي خوب یې سړی ورته حیران شي چې که دا ملک ورانېږي خو هغه په ډډه نه وړي نو دې شادوګۍ د دې شادو نه د لاس یې په مزه مزه راویستو چې لاندې ځمکې وګرولله ښکته یې کو بیا راویستو دی بیا لاړه هغه شادو سره لاړه چې هغه سره لاړه څه وخت یې ویستو هغه سره چې څه یې کړي څه یې کول هغه یې وکړه واپس چې راغله بیا نو چې د لاس اوس بیا ږدي که نه سر لاندې دې کې جو پاچا راویښ شو هغه چې راویښ شو نو څه شکي ونه شو چې شکي شو نو د حیواناتو له الله پاک قوت شمه ډېر مضبوط ورکړی په دې پوزه باندې نو دې پوزه باندې چې ده څه ټیسټ وکړو نو دا خپله شادوګۍ ورته ښه ښکاره نه شوه چې معامله خو څه چل خو شوی دی چې چل شوی دی دی چې پاڅېدو چغې جوړې کړې نور ډېر شادوګان جمع شو دا راوي زه بره ناست یم دا ډېر شی راغله په سوونو را جمع شو چې جمع شو نو دا بوډا هر شادو چې راځي نو اشاره کوي ورته شادوګۍ ته هغه چې هلته خپل پوزې سره تحقیق کوي به د تایید کوي او معامله څه ګډه وډه ده و دا شادوګان آخري فیصله واوروله پرې دا شادوګان لاړه ګټې راوړې دا شادوګۍ سره هغه مذکر هم پیدا کو او ګټې راوړې دا دواړه رجم یې کړه دا بخاري شریف کې راته څه شته نو دا غیرت په حیواناتو کې هم شته نو د دې نه انسان کې به دا غیرت خامخایي نو فساد جوړېږي نو د دغه فساد د وجې نه شریعت سخته پابندي ولګوله په دې باندې او زنا داسې عمل دی چې دا په ټولو ادیانو کې بند دی په ټولو ادیانو سابقو کې دا بند دی په یو دین کې هم دا چېرته جایز شوی نه ده د دې وجې نه ټولو شاشي کې تاسو ویلي هغه یو سړي دا تمنا وکړه چې ارمان دی چې زنا حلاله وی دې کافر کېږي په دې باندې ځکه دا د حرمت د حرام قطعي د داسې حرام چې په ادیانو کلها کې هغه حرام دی دې د هغې د حل تمنا کې دې سړی کافر کېږي په دین د یهودیت کې حرامو تورات کې دي چې یهود جمع شو په چا باندې الزام لګو نو هغوی ته عیسی علیه السلام ورته وی چې دا سړی د رجم شي خو هغه څوک د رجم کې چې هغوی په خپله زنا نه یې کړې دا یو چې کس ګرځېدو ټولو تښتېده بیا په خپله ټولو ته بیا پکې څوک پاک پکې څوک نه نو په دین د یهودو کې دا حرامه ده په دین د هنودو کې هم حرامه ده د هندوانو په دین کې خو کې سخته پابندي ده په زنا باندې سخته سزا ورکوي په دې باندې سخته پابندي ده دا یو سړی مسلمان شوی دی خپله رویره سوځولې وه د مسلمانۍ د وجې نه اوږده قصه د هغه کارګزاري ده په موبایلو کې چا سره نو هغه کارګزارۍ کې هغه کې دا رویره چې مسلمانه شوې ده وخت کور نه تښتېدلې وه دغه سړی بیا په خپله قصه کوي دا تری نو بیا هغه کور نه چې تښتېدلی وه نو دی وایي ما خپل ورور ته وایي چې واپس چې برآمد شوه چې دا بوزو او دا به هسپتال کې د ډېر ټسټ وکړو نو که دې بد عملي کړي نو بیا به هلته هسپتال کې مړه کړو واپس نه راولو او که پاکه وه نو بیا به یې راولو نو بیا چې راوسته واپس هغه ټسټ چې وکړه بلکل پاکه وه ځکه هغه د مسلمانۍ د وجې تښتېدلې وه مسلمانه شوې وه کور کې بیا هغه واپس یې راوسته بیا هغه لاړه مولانا کلیم صاحب سره پناه واخیسته دا هندوستان کې یو عالم دی څوک مسلمان شي اوله پناه ورکوي تعلیم هم ورله ورکوي بیا واپس راله د مور ته دعوت ورکولو لپاره چې دا مور زما مسلمانه شي مور پلار له دعوت ورکو نو دا ترې ولګېد یو ځای کې وله کنده وکنېسته داسې تیزاب د پټرول یې پرې واړوله ژوندی هغې ته یې ورته خپلې رویرې ته او بیا هغې چغې ویستې اخره پورې چې ته د پلار ته تره ته چې تاسو مسلمانان شئ او دا یې وسوځوله بیا دا سړی دا پلار یې بیا مسلمان شوی تره یې مسلمان شوی دی نو په دین د هنود کې هم دا حرامه ده نو دا سخته سزا ذکر ده په شریعت کې
حدود چې کوم دي حدود څلور قسمه حدود دي حد زنا حد قذف حد سرقه حد شرب خمر حد شرب خمر داغه بیا خپل شرایط کې د ثبوت خپل طریقې ده دا اولنی حکم دی الزانیه والزانی الزانیه التي زنت اذا تضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر کافیه کې تاسو وایي بیا مبتدا متضمنه معنی د شرط لا یا اسم موصول صله فعل یا اسم موصول صله ظرفي یا اسم موصول صفت فعل یا اسم موصوف صفت ظرفي دا څلور کافیه وي دوه سره شرجامي خپل واسکټ جيب کې هغه سره په یو ځای اوس وخت په هغه مشر واسکټ کې غوړي کله کله تر مخ خپل مودو نو دا واسکټ جيب کې تر دوه غيو ځای کړی دي دا شپږ ځای نه دي نو دا پاره کې یو دار شي مبتدا سره اسم موصول صله فعل التي زنت الذي زنا نو په خبر کې فارغلی دا بیا الزانیتو دلته مؤنث مخ کې کو په مذکر باندې مفسرین دا وجه وی بعضی چې چونکی زنا زنانو کې زیاته ده نو ځکه دلته زانیتو مخ کې کو او السارق والسارقه سرقه په سړي کې زیاته نو ته مذکر مخ کې کو ولومي شیخ رحم الله چې دا خبره الټه معلومیږي ځکه زنا په سړو کې زیاته د خزو طرف نه ډیره کمه تداعی بچرته نن سبا خورس فحاشي حد ته رسیدلې ده فحاشي حد ته رسیدلې نور سړي طرف نه تداعی کمه زنانو طرف نه زیاته د دې سړو نه کمه زیاته زنانو نه کمه او سرقم په غلا په خزو کې زیاته ده ځکه دا معمولی شی پټول کور نه جوار پټ کړي کله چینی پټ کړي کله یو شی بل شی واسکټ چا وېستو هغه لا اپریشن کړی چې جیب لا اپریشن کړم دا چې دا په زنانو کې زیاتې نو اصل بل نقطه دا ده چې سړی قادر بالکسب دی د مزدوري کولای شي کار او کسب کولای شي د دې باوجود دی بیا غلا کوي د اولا بالعقوبت ته د سزا په کار ده نو ځکه انت سارقو مخ کې کو او خزا مستوره ده د دې مستوروالی باوجود دا بیا راځي او دی حتی ځان رسي ځان خره کوي نو دا اولا بالعقوبت ته الزانیه والزانی بدعمل خزا زناکار خزا زناکار سره فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهي هر یو د دې دواړو نه 100 جلدة سل کوړي فجلدوا كل واحد منهما جلده دا د سرمنی نه جوړ کړی ځکه ته جلده وای دا کوړه چی کروڑه ته کوړه چابک دا اس په پرسنګ چابک کی خدا سے دا جل چینو دا غینه لګه پیړ نه دا غینه لګه غټي د سرمنی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده دا الا چې دا محسن نو شادي شده او که محسنو نو بیا رجم دی احسان د پر شرایط کی و شرایط الاحسان 7 هدايه کی دي چې د احسان د پر احسان اصل کې دوه قسمه دي یو احسان د رجم دی یو احسان د حد قذف دی احسان د رجم د پر شرایط چې دي اسلام عقل بلوغ حریت نکاح بیا دخول یا خلوت صحیحه او بیا وهما لا صفت الاحسان دا اخیری ټکی دا هدايه کې ګرانوم دی د ریال ته وجم خودلی چې دا ولی دي په هر حال په مخلیر نه خدا شرایط دي چې مسلمانان وي عقل لیونه بنئ بالغ وي حر وي بیا واده به کړی واده نه رسو دخول یا خلوت صحیحه راغلی او وهما لا صفت الاحسان دواړه به محسنی دواړه محسن دا که یو سړی مسلمان او خزه کافر او يهودي او نصراني او یا بلاکس یا سړی بالغ او خزه نه بالغ او یا سړی نه بالغ او خزه بالغ او نو دې صورت کې بیا رجم نشته پکې نو دا او هما لا صفت الاحسان دا د محسن د احسان د پردا شرطي غټ شرط پکې دا څه شرایط خو په هر حد کې دي او غټ شرط پای کې نکاح او دخول له خلوت صحیح ده نو ځکه چې شادي شوده سره تی مون تعبیر ذکر کو نو د شادي شوده لپاره
رجم د کوم ځای نه دی رجم هغه از الشیخ و الشیخة اذا زنایا فرجموهما الشیخ و الشیخة اذا زنایا فرجموهما چې شادي شدی او زنا وکړي نو بیا د هغوی سزا رجم ده رجم بالحجاره نبی علیه الصلاة والسلام معیذ رضی الله تعالی عنہ له رجم ورکړو غامیدی له رجم ورکړو عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی وای رستو به داسې خلک راشي په غټو غټو بالښتونو ته به ډډه وهلي او دا به وایي چې لا نجدو رجم فی القرآن چې په قرآن کې رجم نشته اوس پرویزیان داسې دي پرویزیان د رجم نه منکر دي چې رجم په قرآن کې نشته امین احسن اصلاحي صاحب هغه تفسیر دی ضیاء القرآن نو هغه هم دا کوشش کوي دا ثابتول غواړي چې رجم نشته په اسلام کې بیا کوم رجم چې ورکړی شوی هغې دپاره څه نور وجوه وایي چې دا ډېر زیات فسادیان و دا ډېر زیات عادت و دا نور وجوه ولوي خو به هر حال عمر رضی الله تعالی عنہ دا وایي چې داسې خلک به راځي چې هغه به د رجم نه منکري خو رجم شته په شریعت کې عمر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه الصلاة والسلام هم خلک رجم کړي دي او موږ هم خلک رجم کړي دي نو رجم په شریعت کې شته نو دې وجې نه دا کل فجلدو کل واحد منهما 100 جلدتين دا چې کوم چې شادي شده نه او چې شادي شده نو د هغوی سزا بیا رجم ده بیا د هغې سره د دې جلد سره تغریب شته که نشته جلاوطن کول یو کال لپاره امام شافعي رحمه الله دا وایي او حدیثو کې هم شته چې جلد 100 و تغریب عامین چې 100 کوړې سزا او یو کال لپاره جلاوطن د وطن نه به اوس غلی دې وطن باندې به بني چې کوم ملک د کوم ځای تغریب عامین امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې تغریب سیاستن حکم دی تغریب سیاستن حکم دی او دا د حصه د حد حصه نه ده د حد حصه نه ده سیاستن دا مقصد که امام د وقت بادشاه د وقت بادشاهی وقت هغه په دې کې مناسب ګڼي نو جلاوطن به کی که په دې کې ورته فایده ښکاري که فایده ورته نه ښکاري نو بیا جلاوطن کول ته ضرورت نشته امام شافعي صاحب وایي چې بل ځای ته لاړ شي څوک به نه پېژني زنا به نه کوي امام صاحب وایي چې بل ځای ته لاړ شي ښځه دې ولېږله او د هغه څوک پېژني نه نو د چا نه شرم به نه او بله ذریعه به د کسب نه یو خالص ستا په ذریعه د کسب وګرځوي غټه مسله به جوړه کړي نوره مسله به ورانه کړي نو د دې د وجې نه امام صاحب په نسبت باندې دا د وخت سره سیاستن حکم دی لازمي نه دی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدتن فجلدو حکم چې کوم دی دا حاکمانو ته دی ځکه 40 الی الاولاد چې څلور خبرې هغه قاضیان حاکم به دا کوي قایموي په خپله څوک نشي قایمولی دې وجې نه امام صاحب وایي چې خپل مالک په خپل غلام هم جلد نشي قایمولی خپل مالک په خپل غلام هم جلد نشي قایمولی ځکه دا د اولادو کار دی د حکمران چې څو پورې اسلامي حکمران نه نو هغې پورې سزا نشي قایمولی البته دا د وروسته دغه مسله راځي چې کور کې څوک په زنا باندې ولیده نو بیا قتلولی شي خو بیا به ثبوت کوي یا به داسې چې کیس پکې منځ کې جوړ نه شو نو د الله په نظ ماخوذ نه دی په دې باندې عند الله ماخوذ نه دی او کیس که جوړ شو نو هغې کې بیا د هغې وروسته د هغې تفصیل راځي نو دا د اولادو کار دی نو فجلدو حکم قاضیانو ته دی البته مسلمانانو ته د هغوی نصرت لازمي دی د اسلامي نظام د قایمولو لپاره چې مسلمان فجلدو امر دی جمع صیغه ده نو مسلمان به دا کوشش کوي چې اسلامي حکومت قایم شي چې حدود قایم شي او حدود چې قایم شي یو حد چې قایم شو نو دې سره د فساد جړلې ختمیږي چال داسې په دې سره رحمتونه راځي لکه 40 ورځې چې رحمت د باران وشي فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله او را دې نشي په تاسو باندې په دوی باندې ترس د الله په دین کې د الله په حد قایمولو کې یعنی دې کې کمې زیاتې څوک نشي کولی کمې زیاتې قاضي ته د اختیار نشته چې 100 کوړې سزا دته 80 کا یا 80 دته 120 کا د اختیار نشته مسند امام اعظم کې حدیث ته
روایت ته باغی کې چې یو سړی خپل تر راوستو هغه باندې د زنا ثبوت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې دله حد ورکړي زنا ته صادر شو بیا چې خځه سره زنا کړو هغه محسن او د غیر محسن نو چې کله حد ورکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دومره خفه لکه مخ مبارک ته چې ایری ورده دومره د نبی علیہ السلام پر مخ مبارک کې فرق راغی نو صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تاسو خفه شوئ ډېر نبی علیہ السلام یا مسلمانو او تاسو د مسلمان خلاف اخوانو شیاطین ګرځي کوشش کوي چې ته سزا ملو شي وای معافي کنه معافي که صحابه ورته چې معافي کوي نبی علیہ السلام اوس خو د مار معاف کولو اختیار نشته دا چې نو ثابته شوی معلم نو راوسته مخکې به تاسو خپل فیصله کړو خبر به حل کړو چې کله قاضي ته راشي دغه روایت نبی التا حاشیه کې 12 مسائل ثابته یلتا استنباط د 12 مسایلو کوي نو دا خو هغه وخت کې وا چې تاسو لا نو راوسته نو چې کله قاضي ته ثابته شو او گواهان په قائم شو یا اقرار وکړو نو بیا قاضي سره اختیار نشته بیا د زنا ثابتېدل چې کوم دي نو داغه شریعت کې دوه طریقې دي دوه طریقو سره ثابتېږي یا په اقرار سره چې هر عاقل بالغ مسلمان او خو هوش عقل حواس برابر اگر شي قاضي ته اقرار وکي لکه څنګه چې ماعز رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی انه قد زنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وزغلو د مدینه منورې دیوالونه نه پناکو لک سات پس چې ګوري راغی بل طرف ته درته او انه قد زنا د زنا کړي بیا وزغلو په دریم ځل څلورم ځل چې راغی نو بیا نبی علیہ السلام صحابونو ته پوښتنه کړه د دماغ خو صحیح دی کنه دیو ته لیوانه شوی نه دی دماغ یو خراب نه دی بالکل صحیح دی وې دې بوزه دې رجم کوي نو چې رجم کوي نو یو ځای کې ودرې ته خالته کانی کمو نو تکلیف ورته زیات شو نو منډه کړی خلک ورپسې دي یو بل ته کال ته لاړ ډیر کاړو دالته خلکو په شروع کړو سړی سره د اوخ د جامع اډو کې واچ صلی الله علیه رواچو مړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې تختیدل او بیا به پرې خو دی تاسو ځکه په اقرار کې دا مسله اقرار کې رجوع کیږي نو د اقرار دا طریقه ده چې څلور پر قاضي ته برازي او جدا طرف نه یو ځل دلته شاته جدا طرف نه برازي او اقرار وکي نو چې څلور پر اقرار وکړو نو بیا به دې ته پوسم کوي چې بمن زنا متا زنا کیف زنا اين زنا چا سره زنا کړی کله دې کړی دي څنګه دې کړی دي په څه ځای کې دې کړی دا ته پوسونه بچوږي نو دا هر څه چې ثابت شي نو دا غي نورستو بیا فیصله کوي په اقرار کې بیا رجوع کولای شي نو یو طریقه د ثبوت اداره دویمه طریقه د ثبوت اداره چې څلور گواهان برازي هغه څلور گواهان په اشهدو سره بګوي کوي او څلور وړه عاقلان بالغان او څلور وړه عادلان دا رستم تفصیل راځي نو هغه په اشهدو سره گوي کوي چې دې موږ داسې لیدلې کلمې فی المکحله داسې لیدلې دي نو دا غي نورستو بیا دغه تعدیل کیږي سرن علانیتن پټ او ښکارا هغه تعدیل نورستو بیا به قاضي فیصله کوي د گواهانو په صورت کې کله رجوع کوي د رجوع اعتبار نشته البته د گواه رجوع اعتبار دی چې گواه رجوع کړه چې گواهانو اول په نو د گواهانو رجوع بیا درې قسمه ده چې لاره فیصله نه مخکې رجوع ده یو قاضي فیصله کړي رجوع ده یو هغه سړي ته حد ملاو شوی رجوع ده بیا دا غي نورستو رجوع د درې قسمه رجوع ده د گواهانو دي ځان جدا احکام دي چې فیصله نه مخکې رجوع کوي نو یو چې رجوع کړه صرف هغه راجع ته سزا ملويږي نور ته نه ملويږي د قاضي د فیصله نه رستو بیا رجوع کوي یا د حد نه رستو رجوع کوي نو بیا ټولو ته سزا ملويږي او کده حدی ټیک دا کرجم شوی نو بیا به دا دیت به مور کوي یو رجوع کړه ربع دیت به ور کوي دو رجوع کړه نصف د دیت به ور کوي او دغه شرط رجوع کوي د مخکې الټه وي د فیصلې نه مخکې رجوع کوي ټول ته سزا ملويږي او رست هغه حد شوی دی پوره صدیق سر لټه د وسګل ویلي کنه
سر خوځي وي دا غلط شی ده خبره فیصلې نه وروسته چې رجوع کوي نو د هغې کې بیا صرف راجع ته حد میلاویږي راجع ته حد میلاویږي او هغه به دیت به م ورکوي نو چې یو رجوع کوي ربع دیت ته څلورمه دیت دوه کسه رجوع کوي نصف د دیت به ورکوي که ګواهان د 3 نه زیاتو نو بیا هم اعتبار چې کوم دی د راجع له اعتبار نه دی بلکې د مابقیه له دی چې باقي څو پاتې دي